ضرورتمندان دا مالدار نه هم ورکولی شي، دا غریب له هم ورکولی شي، دا پلار نه هم ورکولی شي، دا زوی نه هم ورکولی شي، یعنې څارمن ته هر چا ته ورکولی شي. خو که دا څارمن پاپاري راغی او تا ته ویې چې پیسې واخله 500 شپږ 200 روپۍ واخله او دا څارمن تا خرڅه کړله، دغه پیسې هر چا ته نشي ورکولی، دغه پیسې به صرف غریب ته ورکوي. نو ګزارش دا دی چې دا کوم اخري مراحل دي څارمن ده، نو موږ مخکې ما ګروپ کې ویلو زموږ د ناړو کلي مدرسه فاطمه الزهرا د بناتو مدرسه ده. بله خبره اکثر دی کې دا کوم بعضې کس وایي دوی په څارمن یې غواړي، ځان له نه غواړو. د نن تاریخه به څوک به ما ثابت نه کړي چې یاره ما ځان له څه غوښتي دي، ځان له نه غواړو. د مدرسو به لا ضروريات دي او دا مدرسه زما هم ده، ستاسو د بناتو ستاسو لوڼه دلته کې راځي، تقریبا 60-70 طالبات زموږ سره د کتابونو دي، همدارنګې 50-60 دا ماشومان دي، د هغوی ضروريات وي، هغوی ته بجلي وي، هغوی ته مطلب کارپېټ دانې په کار وي، هغوی ته نور استادان راځي به نه خرچې کېږي. نو کم از کم که موږ نور څه نه شو کولی نو په دلي اختر کې دا امداد خو کولی شو چې دا څرمن موږ هر چا ته ورکولی شو، نو چې جایز دي او شریعت موږ ته لار راکړې ده. نو بیا څه کوو، بعضې ملګري مې زه یې خرڅومه. نو باپاریان په تاسو ته معلوم دي چې په دې اختر په قربانو کې چې هغوی کوم ریټونه وو، کوم حالات وو، چې یو کس زه خبر شوم واورئ چې په یو څاروي کې 40-50 هزار ګټو، دا د منلو خبره ده. دا کس به هم وایي چې ما پیسې حق حلالې مې کور ته راوړې او مې ګټلې، حالانکې دا خو د الله په نوم قرباني دي، په کار جایز مناسب مزدوري دې کړې وه. نو که کوم څرمن والا ګرځي نو هغوی تاله صحیح ریټ درکوي، هغوی خو وایي چې په داسې ریټ کې مه ورسوله چې ما ډېرې وګټلې، نو څه وشي 300-400 روپۍ درکړي، هغه هم غریب له ورکوي او دا څرمن به هم ستا د کلي مدرسې ته ځي. نو کوشش دا وکړو چې د خپل محلې ته خو خصوصا والا چې دا زموږ حق جوړېږي چې دا زموږ بنات جناکۍ دلته سبب کړو چې د دې ضروريات دې باندې برابر شي. او دا رنګې نور محلې والا دي بره والا دي، د هغوی اختیار دی، څوک یې چا ته ورکوي، ټول زموږ مدرسې دي مدارس دي، چا لی ورکوي غریب لی ورکوي، هغې سره زموږ څه کار نه شي. زموږ یو ګزارش و ستاسو مخې ته مو خبره کېښودله